سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورة آل عمران چې درې حصے پکې وي او اولنۍ حصہ چې په هغې کې درې سبقونه وو او هر یو سبق کې شپږ خبرې وي. دا اخرنی سبق و چې د را روانې رکو آیات نمبر 63 پورې و او په دغه ځای باندې د دې صورت اولنۍ حصہ ختمیږي. د دې نه مخکې په دې سبق کې 15 خبرې تیرې شوې وي. د دې آیت کریمه نه اخرنۍ شپږمه خبره الله تعالی ذکر کوي چې هغې ته ویل کېږي مباهله. مباهله څه ته ویل کېږي؟ د مباهلې مقصد دا دی چې کله د دوو کسانو په یوه خبره کې یو دینی خبره یو دینی مسئله په هغې کې اختلافي او هغه اختلاف کولو نه وروستو هر یو په خپله خبره باندې دلیل پیش کی او چې د هغه په خبره کم اعتراض د چایي د هغه اعتراض جواب ورکی بیا هم مخالف د خبره نه مني نو شریعت کې د دې نه وروستو دا حکم دی چې دغه دواړه د میدان ته راشي او دا دی ووایي چې په منګه کې کم یو دروغجن دی غلط دی په دې خبره کې په هغه باندې د الله تعالی لعنتي. دا مباهله ده. دا مباهله او د دې حکم اول نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی دی او هغه په دې انداز باندې مخکې مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې سورة آل عمران کې الله تعالی د عیسایانو د طرف نه چې کوم وفد راغلی و د نجران چې په هغې کې تقریبا 80 کسان وو او هغه کسانو کې ځینې د هغو مشرانو تقریبا 14 کسه او خصوصي غټ کمانډر د هغو عبدالمسیح عاقب په نوم باندې و. د هغه نایب و ایهم سید دا یې چې دی نو نایب و او د دی یو پیر و چې د هغه نوم و ابو حارثه. دغه ابو حارثه په اصل کې چې دی نو د عربو نه و خو هغه بیا عیسایت قبول کو چې هغه په خپله زمانه کې عیسائی مذهب صحیح مذهب او دغه سړی لاړی یمن ته. یمن کې دا علاقه د نجران چې ورته ویل کېږي دا په یمن کې ده او د مکې نه تقریبا 9 منزله یو منزل په 3 شپو کې کېږي. 9 منزله دا د مکې نه چې دی نو لرې ده او دا یو غټ ښار دی. د دې تقریبا 3 او یا کلي په دې کې دي وړې وړې قصبې. دغې ته نجران ویل کېږي. د دې نجران دغه وفد راغلی او نبی علیه الصلاة والسلام خواته تقریبا د مازدیګر د مانځه ټیم و. نبی علیه الصلاة والسلام چې دی نو مونځ وکړو د هغې نه وروستو بیا د دی د مانځه ټیم شو نو صحابه دی پاسېدل مشرق طرف ته مخ کو. صحابه کرامو دی منع کول. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې پرېږدئ خپل عبادت وکړي. د هغې نه وروستو د نبی علیه الصلاة والسلام سره د دیو په دې خبره کې خبرې اترې شروع شوې چې حضرت عیسی علیه السلام خدای دی
د هغې تفصیلي خبره مخکې موږ ذکر کړې وه او په دې صورت کې الله تعالی د هغې جوابونه ذکر کړ. اول د هغو خبره دا وه چې قرآن کریم کې هم داسې الفاظ ملاویږي چې د هغې نه معلومیږي حضرت عیسی د الله زوی دی. د هغې جواب وشو قرآن کریم کې ځینې آیتونه چې دی نو متشابه دي، د هغه متشابهاتو معنا نه معلومیږي، نو د هغې سبب څه کې هغه به چې دی نو په محکم آیتونو باندې پیش کې. دویم د هغو اعتراض دا و چې زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې حضرت عیسی د الله زوی دی. د هغې جواب مخکې مونږ کړی و تقریبا آیت نمبر 18 کې، ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب، چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی د زویوالي خبره چې دا په کتابونو کې الله نه دی لیکلی، دا ستاسو مولانو د خپل ځان نه چې دی نو ورنویستلې ده بغیم بینهم، د خپلې مرتبې د حاصلولو دپاره. او بیا تفصیلي جواب الله تعالی ذکر کړو چې وګوره حضرت عیسی او د هغه نه مخکې چې څومره پیغمبرانو دی الله تعالی غوره کړي، حضرت عیسی د هغو په اولاد کې راځي، نو څنګه د حضرت عیسی نه مخکې چې دی نو دنیا هغه روانه وه، وروستو بیا حضرت عیسی رالی، نو چې څنګه مخکې حضرت عیسی معبود نه و دغه رنګې وروسته هم چې دی نو معبود نه دی. د حضرت عیسی نیاته وګوره، د مور د طرف نه هغه څومره عاجزي ذکر کوي، او هغه الله تعالی نه چې دی نو د حضرت عیسی د مور د قبولیت سوال کوي. حضرت عیسی پیدا دی او چې څوک پیدا کیږي هغه چې دی نو خدای نه وي. عیسایان ویلي چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا دی د خپلې مور نه، نو خدای نو د هغه پلار څوک دی؟ نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل الله تعالی په خپله کلمه د کون پیدا کړی دی. نو دی دلته دا اعتراض وکړو چې نه دا د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله. نو نبی علیه السلام هغو ته وفرمایل چې تاسو ته پته ده چې زوی د پلار سره مشابهي. ویل څنګه حضرت عیسی د الله تعالی سره مشابه دی؟ الله تعالی خو د خوراک سکاک نه پاک دی، او حضرت عیسی علیه السلام خوراک سکاک کو، او دغه رنګې حضرت عیسی علیه السلام باندې به مرګ راځي. د نبی علیه السلام چې کومې خبرې دي بلکې د هر پیغمبر خبرې هغه چرتم خلاف واقعا نشي کېدی. یوه خبره پیغمبر کړي هغه به هماغسې چې دی نو کېږي. د دې وجې نه نبی علیه السلام داسې نه ویلي چې تاسو ویئ چې حضرت عیسی شهید شوی دی، نه دا یې ویلي چې ګوره په حضرت عیسی به مرګ راځي. هغه ویل نو د نبی علیه السلام د الفاظو نه دا معلومېدله چې له حضرت عیسی وفات نه دی، الله تعالی آسمان ته خیجولی دی او هغه باندې د فرشتو صفات او د هغو چې کوم حکمونه دي هغه پې جاري دي. خوراک سکاک نه چې دی نو بر هغه پاک دی، لکه څنګه چې فرشتې خوراک سکاک نه کوي، دا د الله قدرت دی. به هر حال د دې اوسه په دې مسله کې چې دی نو دغه خبرې اترې وشوې، خدای نه منله. دی ویل ته حضرت عیسی د الله زوی نه منې، زه ته د هغه مثل موږ ته راوښی وه چې د هغه په شان ته څوکي. نو دغه مخکنی آیات رالی چې وګوره حضرت آدم ته چې هغه د حضرت عیسی نه زیات ناشنا دی. حضرت عیسی خو بیا هم د مور نه پیدا دی، حضرت آدم بغیر د مور او پلار نه پیدا دی. آخره کې الله تعالی دا آیات راولی او په دې کې حکم د مباهلې دی. فمن حاجک، پس هغه څوک چې جګړه کوي ستاسه فیه په باره د عیسی علیه السلام کې، من بعد ما جاءک، پس د دې نه چې راله تا ته، من العلم د پوهې نه، د حضرت عیسی حقیقت تا ته معلوم شو، هغه په خپله وایي ان الله ربي وربکم فاعبدو، الله تعالی زما رب دی او ستاسو رب دی، نو خاص د هغه بندګي وکړه. که د دې نه وروسته هم ستاسو څوک چې دی نو په دې کې جګړه کوي نو هغو ته راځه، دلایل هر څه چې دی نو ښکاره شو، اوس مباهله کوو. فقل، پس ووایه تعالوا راشئ، ندعو چې راوغواړو موږ ابناءنا زامن خپل، و ابناءکم او زامن ستاسو، و نساءنا او زنانه خپلې، و نساءکم
او زنانه ستاسو وانفسنا او موږ پخپله راشو وانفسکم او تاسو هم راشئ ثم نبتهل بیا موږ عاجزي وکړو الله تعالی ته فنجعل نو وګرځو لعنت الله لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې. چې دا آیت کله نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویل راځي مباهله کو. په هغه کې چې کوم ایهم سید نائب د عبدالمسیح عاقب نو هغه عبدالمسیح عاقب ته ویل چې تا ته پته ده دا پیغمبر حقیقي پیغمبر دی، رښتینی پیغمبر دی، او د دسه که چېرته موږ مباهله وکړو نو نه به زموږ دلته چې دی نو څه نام و نشان پاتې شي او نه به په نجران کې د نورو عیسایانو څه نام و نشان پاتې شي. تاسو ته پته ده چې د پیغمبر خبره چې دی نو هغه رښتیا او د هغه څخه که موږ دا مباهله وکړو په ځان لعنت وویو نو موږ ته خو پته ده چې هغه په حقه دی موږ په غلط یو نو موږ به تباه شو. نو هغه ورته وویل چې څه وکړو؟ نو ده ورته وویل چې زه د نبی علیه صلات وسلام نه څه وخت واخلی او دا ورته وویل چې زه سبا به جواب درکړو. سبا چې کله نبی علیه صلات وسلام مجلس ته هغې رال نو هغې وویل چې موږ مباهله نه کوو، موږ چې دی نو صلح کوو ستاسو سره او تاسو چې دی نو موږ به دې مباهلې نه چې دی نو بری وو. نو نبی علیه صلات وسلام د هغو سره صلح وکړه، څه شرطونه یې په هغو باندې کېښودل چې دا به تاسو په کال کې چې دی نو دومره جوړې هغه به چې دی نو راکوئ، څه په محرم څه په رجب کې او څه په سفر میاشت کې. به هر حال دا معاهده وشوله. بیا دی وویل نبی علیه صلات وسلام ته چې موږ له څوک امانتدار کس راک چې موږ لاړ شو او هغه له موږ دغه شیونه چې دی نو ورکو. نو نبی علیه صلات وسلام هغو ته وفرمایل چې تاسو ته به زه یو امانتدار سړی چې دی نو درکم، حواله به یې کم دته. صحابه کرام تاریخ لیکلی دی چې هر یو کس خپل سر چوتولو چې دغه امانتدار زه شم. نو نبی علیه صلات وسلام حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته اوسه لاړ شه. دی اوسه لاړ چې کله نجران ته نږدې شو خلک د دې په استقبال کې ولاړ او هلته د هغو چې کوم مشر ابو حارثه چې کوم د دې پیر هغه پیر ته د نبی علیه صلات وسلام چې کوم خط و هغه وله ورکړو او هغه خط لوستلو په خپل اس باندې ناستو په دې کې هغه اس وخوځېدو نو هغه ترې راوغورځېدو. نو د هغه ابو حارثه د تره زوی کرز ابن علقمه هغه نبی علیه صلات وسلام ته چې نو څه غلط الفاظ استعمال کړه، خیرې وکړه. نو دغه ابو حارثه ورته وویلې چې کوم د اصل نه عربو هغه ته وویل چې دا ته څه ګډې وډې داسې خبرې مه کوه. ویل ولې؟ ویل دا خو حقیقي پیغمبر دی، ته هغه ته چې دی نو خیرې کې. نو هغه ورته وویل چې حقیقي پیغمبر دی نو منې ولې نه؟ نو هغه ورته وویل چې دې سردارانو دې خلکو موږ له دومره چې کوم دی نو ځمکې راکړي، جایدادونه یې راکړي، دا به چېرته ځي؟ هغه اس ته وختو او قسم یې وخوړو چې قسم په الله دا اس به چې کوم دی نو زه په مدینه کې ودرو او مدینې منورې ته رالی او هلته چې دی نو هغه مسلمان شو او هلته چې دی نو بیا به اوسېدو. بیا په یوه معرکه کې چې دی نو هغه شهید شوی دی، کرز ابن علقمه. او د هغې نه وروستو عبدالمسیح عاقب چې کوم او ایهم سید دی هم بیا چې دی نو مدینې منورې ته راغلي او مسلمانان شوي. البته ابو حارثه په باره کې راځي چې هغه نه دی مسلمان شوی. به هر حال دی چې کله نبی علیه صلات وسلام باندې چې کله دا آیت رالی سحر کې نبی علیه صلات وسلام حضرت حسن حضرت حسین چې کوم دی نو هغه په غیږ کې راخستی او حضرت حسن یې د لاس نه نیولی او حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله عنهم هغه چې دی نو پسې شاته روان او هغه مباهلې دپاره رال. نو دغه ایهم سید دی عبدالمسیح ته په دغه وخت کې وویلې چې زه دا مخونه اینم چې که چېرته دی دعا وغواړي لأزیل هذه الجبال نو دا غرونه به الله تعالی د دې منځ نه لرې کړي. مطلب دا نوراني مخونه دي او د دې خیرې الله تعالی قبلوي. به هر حال هغې چې دی نو د دې مباهلې نه انکار وکړو. اوس علما کرام ذکر کوي چې آیا دا مباهله اوس جایز ده او که نه ده جایز؟ نو یو خو
فروعي اختلافي مسلې دي وړې وړې چې پاغي کې دواړه طرف ته دلیل موجود دی. مثال په تور باندې په امام پسې فاتحه ویل نو دې کې دواړه طرف ته دلیل شته دی. دغه رنګي امین په زور ویل یا په قلار ویل دواړه طرف ته دلیل شته دی. او دغه رنګي نور چې کومي وړې وړې اختلافي مسلې دي نوم لاس بچدینو په مانځه کې د نامنه برک دي سینه باندې بیگ دي کله نامنه لاندې بیگ دي دواړه طرف ته دلیل پکې شته دی. علماء کرام ذکر کوي چې په داسې فروعي مسایلو کې مباهله جایز نه ده. البته اختلافي داسې مسله چې هغه د عقیدې مسئله نو په هغې کې د مباهلې اجازت دی. ځینې علما اجازت ورکوي خو هغه هم سره د شرطونو نه. یو شرط د هغې دپاره دا دی چې دغه مسئله تا مخکې ښه په دلایلو باندې بیانه کړي او په هغې کې چې کوم دی نو څه شک شبهه نه پاتې. دویم په هغې باندې چې د چا اعتراض وي نو د هغه اعتراض تا جواب ذکر کړی نو بیا چې دی نو مباهله جایزه ده. دلته چې دی نو شیعګانو د دې مباهلې نه یوه عقیده چې کوم دی نو د ځان دپاره ذکر اخستې ده د دې آیت نه. اول د دې آیت پس منظر تاسو واورېدو خو دا چې دی نو موږ پکې ونه ویلې چې دا واقعا کله شوې. دا تقریبا په 9 کال د هجرۍ باندې یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه چې دی نو لږ وخت چې دی نو مخکې دا ذکر شوی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه شیعګان دوه عقیدې اخلي. یوه عقیده دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام نونه چې دی نو هغه صرف یوه ده حضرت فاطمه بس نورې نونه د نبی علیه السلام نه وي. زموږ اهل سنت والجماعت د هغو دا عقیده ده چې نه د نبی علیه الصلاة والسلام نونه چې دی نو 4 او موږ په دې باندې دلیل د قرآن کریم آیات وایو. سورة احزاب تاسو راواړو 22 سپاره صفحه نمبر 385 او آیات نمبر دے 59. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين یدنین علیہن من جلابیبہن. یا ایها النبی اے پیغمبرا قل اوی ولی ازواجکا خپلو بیبیانو تا وبناتک او خپلو نونو تا ونساء المؤمنین او زنانو د مؤمنانو تا یدنین چا غیرا تاوکی علیہن پخپلو زانونو باندې من جلابیبہن د غټو غټو څادرونه خپلې غټې غټې څادرې هغه چې کله د کور نه وځي نو دغه د په ځان باندې راتاوي د ستر دپاره. اوس دې آیت کې 3 الفاظ استعمال شوي دي. یو ازواجکا دویم بناتکا او دریم نساء. علماء کرام په دې باندې پوهیږي ازواج ټکي دا جمع ده او د دې یو چې کوم دی نو هغه زوجه ده یوه ښځه او ازواج ډېرې ښځې نو د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې ډېرې وي نو لفظ د جمع رالی. دغه رنګې د دې نه وروستو بنات لفظ پرېږدی دا نساء لفظ چې کوم دی دا جمع ده ځکه چې نساء معنا ده ډېرې زنانه او د دې یو چې دی نو هغه امرأتون راځي جمع من غیر لفظه. امرأتون معنا یوه ښځه او نساء معنا ډېرې ښځې نو د مؤمنانو زنانه ډېرې وي نو د هغې لپاره لفظ د جمع رالی. په منځ کې لفظ د بنات راغلی. بنات چې کوم دی نو دا نونو ته ویلی کېږي او دا جمع ده او د دې یو چې کوم دی نو هغه بنتون ده یوه جنۍ. نو د دې وجې نه دلیل زمونږ دا دی چې الله تعالی فرمایي و بناتک او خپلو نونو ته چې کوم دی نو وویوه. نو د دې نونو نه مراد چې دی نو یوازې حضرت فاطمه نه ده بلکې د دې نه مراد حضرت فاطمه زینب ام کلثوم او حضرت رقیه ده. دغه خبره خو ختمه. دویمه خبره چې هغې د دې نه دلیل نیسي نو هغه د دغه خبرې بل جواب چې د نبی علیه الصلاة والسلام نونه 4 دي نو دلته یوازې حضرت فاطمه ولې راله ځکه موږ وویل چې نساءنا حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی دا دواړه نو هغه نور د نبی علیه السلام زومان چرته لاړ او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه نور نونه ولې چې دی نو د مباهله کې شامل نه شو. نو د هغې جواب دا دی
چې د نبی علیه الصلاة والسلام ټول نونه سوا د حضرت فاطمې نه هغه چې دین وفات شوی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دوه بیبیانې حضرت کلثوم او حضرت رقیه د جنگ بدر په موقع کې چې هغه په 2 سنه هجری کې شوی په هغه وخت کې چې دین هغه وفات شوی او دغه رنګ د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه دا هغه چې کوم دینو د حضرت عاص دا هغه بیبي حضرت زینب مخکې وفات شوی د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې نو پاتې صرف د قیوه حضرت فاطمه دویم چې کوم د دې آیت نه هغه دلیل نیسی هغه وایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته دا د خلافت اهل نعوذ بالله حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان دای په خلافت باندې قبضه کړو حکومت یې قبضه کړو د حضرت علی نه څنګه قبضه کړو وځکه چې په دې آیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انفسنا وانفسکم کې د ځان سره چې کوم دینو حضرت علی روان کړ نو مطلب دا شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نفس نه حضرت علی دی نو چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ دا غرنګ حضرت علی دا هغه نرسته چې دینو بادشاہ د دینه دلیل نشي خدایي جواب منګه دا ذکر کو چې انفسنا وانفسکم کې حضرت علی نه دی داخل حضرت علی په ابناءنا و ابناءکم کې داخل دی ولی حالانکه خو زوی نو علماء لیکلي دي چې معاشره کې په رواج کې زوم ته خلق د زوی په نظر باندې ګوري زوم ته د زوی په نظر باندې ګوري او دویمه وجه دا ده چې کله ابو طالب صاحب هغه غریب شو نو دا هغه چې کم اولادو هغه تقسیم شو ځنې چې کم دینو حضرت زبیر واخستو یو چې کم دی حضرت جعفر هغه د حضرت حمزه په پرورش کې شو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا د نبی رسول الله په پرورش نو دا د هغه په کورنۍ کې دا هغه په پرورش کې چې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غټ شوی نو دا د هغه په ابناو کې راځي زامنو کې راځي د دې وینه دغه خبره تاسو غلطه ده چې د نبی رسول الله نفس دی نه دا چې کوم دینو هغه د نبی رسول الله په اولاد کې راځي بهر حال ونساءنا ونساءکم او راو غاړو منګه خپل زنانا او تاسو زنانا مباهله کې وګوره اصل کې مباهله د نبی له سلام او دغه خلکو په منځ کې و خو زنانا او اولاد دای په کې ول راوستل دا د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې ګوره زه دومره په حق باندې ما چې زه دې حد ته تیار شوم چې زه د خپل زنانا او د خپل بچی چې دینو دام خطرې ته چې دینو پیش کوم ولې زما یقین دی کنه چې زه په حق د دې وجنه ثم نبتهل فنجعل لعنت الله بیا منګه عاجزي وکړه الله تعالی ته وګرځو لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې دلته یو مسأله بل ذکر کو بیا مخ ته ځو چې آیا د لعنت وس چاته ویل شي او کنه په چا باندې لعنت ویل شي او کنه نو یو د کې یو څو صورتونه دي لعنت په معنا باندې موږ ځان پوهو لعنت ویل کېږي الطرد والابعاد عن رحمت الله تعالی د الله د رحمت نه شړل نو چې د الله د رحمت نه څوک وشړل نو په خپل د الله په قهر کې هغه رالی د الله په غضب کې رالی نو دا مسلمان په باره کې خو لعنت لفظ نشي استعمالولی چې یو کس معین کې ورته وایي چې یاره په زید دی د الله لعنت یا دی په عمر بکر باندې د الله لعنت داسې نشي ویلی دا ناجایز دی نو د مسلمانانو نه علاوه د کافرو په باره کې آیا ویلی شي او کنه نو د کافرو په باره کې حکم دا دی چې دغه کافر که چېرته مړو او موږ ته پته وه چې دا په کفر باندې مړ دی نو د هغه دپاره موږ بیا دا ویلی شو چې په هغه دی د الله لعنت لکه ابو جهل فرعون وغیره موږ دا ویلی شو چې په ابو جهل دی د الله لعنت په فرعون دی د الله لعنت ځکه چې موږ ته پته ده چې هغه د الله د رحمت نه اسم لرې شوی نو مستحق د الله د لعنت دی دویم که چېرته هغه کافر په باره کې موږ ته پته نه چې دا په کفر باندې مړ دی خو بیا موږ چې دی نو د لعنت دا لفظ استعمالولی شو په دې شرط چې موږ پکې دا وویو چېره که چېرته هغه په کفر مړي نو د الله دی په هغه لعنت او که چېرته یو کس هغه کافر دی اوس ژوندی دی نو د هغه په باره کې بیا د لعنت لفظ نشي ویلی کېدی شي هغه څه شي هغه مسلمان شي باقی پاتې شو مسلمان
نو مسلمان خو موږ ویلې خاص کس چې معین کې لعنت پې نشي ویلی، خو یو صفت چې کوم دی نو هغه ته معین کې او په هغې باندې چې نو لعنت وي. مثال په طور باندې موږ ویو په دروغجنو دی د الله لعنت، نو داسې جایز ده. اگر چې بیا په دې کې مسلمانان دروغجن پکې راځي نو صفت هغه معین کول او په هغې باندې چې نو لعنت ویل دا جایز دي. لکه یا په ظالمانو دی د الله لعنت، دلته وګوره الله تعالی دقه صفت ذکر کړی دی، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، وګرځو موږ لعنت د الله تعالی په دروغجنو باندې. نو ګوره صفت یې ولا ذکر. باقي د انسانانو نه علاوه حیواناتو باندې لعنت کول چې دی نو هغه صحیح نه دي. نبی علیه صلات وسلام یوه زنانه چې دی نو هغه منع کړې وه، او د زنانو دا لفظ د لعنت د خولې نه اصل چې دی نو جاري کېږي. لکه یو آیت د سورة نور تاسو راواړوئ، صفحه نمبر 317 او آیت نمبر دی 7 او 9 چې په هغې کې مسئله د لعان الله تعالی ذکر کړی. لعان مسئله چې کله خاوند په ښځه تهمت د زنا ولګوي او د هغه څه ګواهان نه وي، نو بیا به قاضي ته دا دواړه پیش شي او دا سړی به اول 4 قسمونه سره د ګواهۍ چې زه الله ګواه کوم او قسم خورم چې زه په دې تهمت لګولو کې رښتینی یم. 5م ځل به ووایي والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین، او 5م دا چې یقینا لعنت د الله تعالی دی په ما باندې ان کان من الکاذبین که چېرته زه د دروغجنو نه یم. دا به خاوند وایي. د هغې نه وروسته بیا قاضي ښځې ته ووایي چې ته دا 4 قسمونه سره د ګواهونه دا تیر کا او دا ویوه چې زه الله ګواه کوم او قسم خورم انه لمن الکاذبین چې زما دا خاوند په دې خبره کې دروغجن دی. او 5م والخامسة ان غضب الله علیها، 5م دا چې یقینا غصه د الله تعالی دی په ما باندې که چېرته زما دا خاوند رښتینو نه او زه دروغجن یم، نو په ما د الله غضب او غصه. علما هلته ذکر کوي ښځې دپاره غضب شو، سړي دپاره لعنت شو. ولې؟ ځکه وایي ښځې عادت په دې باندې دي چې هغه لعنت دا ټکی ډېر استعمالوي، نو دا په مرتبه کې د هغو په ذهن کې لږ سپک دی. نو غضب او غصه د الله هغه ډېر خطرناک. نو دې وجې نه ښځو هم د دې نه چې دی نو ځان ساتل پکار، او ډېرې خیرې چې څومره مي ماشومانو ته د هغو نه ځان ساتل پکار دي، دا کله کله قبلیږي. او د زنانه چې دی نو په ماشومانو باندې د سړو نه ډېرې خفه کېږي، خو د هغې باوجود زنانه ماشومانو ته د سړو نه ډېر چې دی نو ډېرې خیرې کوي، خفه کېږي هم پې ډېرې او خیرې مو ته ډېرې کوي. خو کله کله ګوره وخت قبولیتي بیا قبلیږي. نو دې وجې نه جبه چې دی نو هغه صحیح عادت کول پکار دي. عود لسانك قول الخير ترض به ان اللسان لما عودته معتاد. خپل جبه ښه عادت کا، د دغې په ځای باندې ورته دعا کوه، نو په دې کې به خیر. فنجعل لعنة الله، نو وبګرځو موږ لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې. ان هذا یقینا دا لهو القصص الحق، خامخا بیان دی حق. وما من اله، او نشته دی هیڅ معبود الا الله مگر الله تعالی، سوا د الله تعالی نه څوک معبود نشته دی. عیسایان چې وایي دروغ وایي. وان الله، او یقینا الله تعالی لهو العزیز، خامخا غالب دی، الحکیم، حکمت والا ذات دی. فإن تولوا، پس که چرته دی مخ واړو، فإن الله، پس یقینا الله تعالی علیم، پوهه دی بالمفسدین، په فساد کوونکو باندې. په دې زبانې د دې صورت اولنۍ حصہ ختمه شوه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة، دویمه حصہ د دې نه شروع کیږي او دا به د آیت نمبر 101 پورې چلیږي. په دې کې بنیادی مسئله چې مخکې موږ څنګه ویلو د نبی علیه صلات وسلام د پیغمبرۍ ده، خدا په جدا انداز باندې. ګوره سورة بقره بس تاسو ذهن کې هلته موږ د دویمه حصه چې ویلې وه نو هغه د مخالفینو د طرف نه په نبی علیه صلات وسلام چې کوم اعتراضونه و د هغې جوابونه. موږ تا نه منو، ولې؟ ځکه چې ستا خواله جبریل راځي. موږ تا نه منو ځکه چې ته وی چې حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر دی، حالانکه هغه خو جادوګرو. موږ تا نه منو، ته د جادو نه انکار کوې او الله تعالی هاروت او ماروت را لېږلي. موږ تا نه منو ځکه چې ته موږ د صحیح الفاظو نه منع کوې، لا تقولوا راعنا. موږ تا نه منو ځکه چې ته په خپل دین کې شکی، نن یو حکم سبا بل حکم، ما ننسخ من آیت. موږ تا نه منو ځکه چې ته موږ د نایب د الله تعالی نه منع کوې، حالانکه د الله خو نایبان دي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات. 5 جوابونه هلته شوي. موږ تا نه منو، ولې؟ ځکه چې الله موږ ته نه دی ویلي چې ته پیغمبر یې.
منګه تا نه منو ځکه چې ته په خپله قبله کې شکی، کله مسجد اقصی ته، کله چې دینو مسجد حرام ته. قد نرى تقلب وجهک، منګه تا نه منو ځکه چې ته د صفا مروه منګ ته یو طرف ته وی چې شرک نه ځان وساتې، بل طرف ته صفا مروه کې منډې وي، حالانکه دلته خو بوتان پراتو اساف او نایله. دا د هغو اعتراضونو. دلته چې دینو انداز جدا شو، انداز جدا داسې شو چې دلته به د هغه خلکو بدی الله تعالی ذکر کوي چې کوم خلک مخالف او منکر د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه دي. نو اولنې د هغو چې دینو خباثت 15 خباثتونه به ذکر کړي. اولنې خباثت چې هغه د هغو خپل مشران نیولو په خدای توب باندې، خپل مشران په خدای توب سره نیولي. الله تعالی فرمایي قل یا پیغمبره یا اهل الكتاب ای کتاب ولو تعالوا راشی الی کلمت د سیوی خبرې تا سواء چې برابر ده بیننا پمن زمنګ کې و بینکم و پمن تاسو کې. څه مطلب برابر ده؟ د څه خبره چې تاسو کتاب تورات او تاسو کتاب انجیل او زمون کتاب قرآن پاره کې اختلاف نه کوي، دی خبرې تراشی دا به اومنو. او هغه څه ده؟ الله نعبد الا الله، دا چې بندگی بنه کوو منګه سوا د الله تعالی نه. تورات هم دغه ویل، انجیل هم دغه ویل، قرآن هم دا وایي ولا نشرک به شیئا، او منګه به شریکان نه جوړو داغه سره، حصدار بنه جوړو داغه څه شی هم څه شی. دا خبره اتفاقی و. دی ځکه عالم یو خسته خبره لیکلی چې ګور استاد چا سره اختلاف په دین کې او هغه ستا مسله نه منله، نو کوشش وکړه بنیاد د دعوت دا غزینه کیده چې هغه کې ستاد هغه څه خبره جوړي، اتفاقی خبره هغه ته پیش کړه چې ګوره په دې خبره کې خو ته زمونږ سره شریکی کنه، راځه په دې اتفاق کو، نور خبرې به وروسته چیړو. نو بیا وروسته چې دینو کوشش وکړه او هغه حق خبرې طرف ته راوله، خو نه چې ته په هغه خبره کې اوس اتفاق وکړي او بیا اوس په نورو کې په خپله و، نو ته په خپله مور خوېږه. دغه کې اوس اتفاق وکړه د دې لپاره چې ځان ته راواړې. ولا يتخذ او نه بنیسي بعضنا بعض زمنګا بعضن زن نور لرا اربابا په خدای توب باندې من دون الله سوا د الله تعالی نه، ځنې په خدای توب نه نیسي. د دې څه مطلب دی؟ تاسو به صحابي چې دینو نوم اوریدلی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ، د حاتم طایی مشهور سخی دا غزوی، هغه نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ناستو، دا آیات واوریدو، به ویل د الله پیغمبر منګه خو عیسایانو منګه خو بچیانو خپل مولان خپل مشران هغه ته منګ رب نه دی ویل، خدای او ته منګ نه دی ویل، قران کریم څنګه زمونږ په باره کې دا وایي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته و فرمایل چې آیا هغه به تاسو د پاره کوم شی حلال غنو، نو تاسو به حلال نه غنو، چې هغه ویل دا شی حلال دی تاسو به حلال نه غنو، او چې کوم شی به تاسو ته دا حرام دی تاسو به حرام نه غنو. نو هغه ویل چې او دسی وبوا. نو نبی رسول الله ویل فذاک دقه خدا کنه، دغه ته خدای توب وای کنه چې یو قانون ته وای چې دا شی ستاره لپاره حلال دی او تی چې دینو په حلال والی باندې ونیس، او یا قانون وای چې دا شی حرام دی وغه د الله په قانون کې چې دینو هغه حلالي، دقه ته خدای توب وای دغه قانون ته خدای جوړ کو، نور خدای توب څنګه؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا او نبنيسي زني زمنګا بعضا زني نور لرا اربابا په خدای توب باندې من دون الله سوا د الله تعالی نه. فإن تولوا پس کچرته دیو مخواړو فقولوا پس وی تاسو اشهدوا گواشه تاسو به ان په دې خبره باندې چې یقینا منګه مسلمون مسلمانان یو، تاسو زمون گواہی وکي، تاسو نه منئ زمون د پاره گواہی وکي. یا اهل الكتاب لم تحاجون، دویمه پلیتی الاحتجاج بالباطل، په باطل باندې جګړه کول دي. يهود او نصاراو کې واجبہ خباثت او وسم پکې دیو بویل چې حضرت ابراهيم عليه السلام يهوديو، نصاراو بویل حضرت ابراهيم عليه السلام زمون په دین باندې عیسایو. الله تعالی فرمای عجیب خبره دا يهودیت او نصرانیت دا خود حضرت ابراهيم نه ډیر روستو راغله، یو کس ته د دې سره پته نه ده چیرې دا دین شته دی او کنه شته دی، نو څنګه تاسو دا غ دین تابع معنی د دې خود سي مثال لکه نن سبا چې کم دینو یو کس دا دغه وکي چې قائد اعظم په تحریک انصاف کې او یو چې دا قائد اعظم چې کم دینو په نېشنل پارټي کې، نو دا نېشنل او تحریک انصاف دا خروستو جوړ شوی، نو قائد اعظم څنګه چې دینو په دې پارټي کې ته دا کې په دې کې چې دینو ته داخله دغه رنګ ابراهيم عليه السلام هغه ډیر مخکې تیر شوی، په وخت کې يهودیت او نصرانیت د سره ونه
نو څنګه تاسو یو چې هغه يهودي یا نصراني؟ یا اهل الكتاب ای کتاب والو لم تحاجون ولی تاسو جګړې کوي فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة او حال دا دی چې نه دی را لېږلی شوي تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس د داغنا پس د مرګ داغنا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. دا خو بالکل ساده خبره. ها انتم خبردار تاسو هؤلاء دغه قمقلانې وی حاججتم چې جګړې کوي تاسو فیما پاغه څه کې لکم به علم چې پاغې باندې فیما پاغه څه کې لکم چې تاسو د پاره د فی به پاغې باندې علم څه نه پویا. د عیسی علیه السلام په باره کې تاسو جګړه کوي چې هغه خدای ولی خدای ځکه چې هغه به وي مړي راژوندي کول ولی خدای ځکه چې هغه به نابینا به چې دینو بینا کول ولی خدای ځکه چې برګي مرض والا به جوړول. دې کوم تاسو چې دینو خبري غلطي ور یو ځای کوي او تاسو یو چیرې دا کارونه څوک کوي نو هغه خدای حالانکه دا خبره څه نه څه پوهه د نشته دی. نو په دې کې تاسو چیر چاړ کوي دا خو زه عقل مني چې زه څه نه څه پوهه تاسو شته اگر چې هغه غلطه ده تاسو په غیب خپل خبري غلطي مقدمي بس لګولي نتیجه غلطه راو باسي دا خو داغه معجزات. فلم تحاجون پس ولې تاسو جګړه کوي فيما پاوسه کې ليس لكم به علم چې نشته تاسو د پاره پاغي باندې هیڅ پویا. ابراهيم عليه السلام کله يهودي چې تاسو په دې کې جګړه کوي والله الله تعالی يعلم پویا دی وانتم تاسو لا تعلمون نه پويږئ. ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهوديا يهودي ولا نصرانيا او نيسائي ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ حضرت ابراہیم ولاړ په توحید ختمون کې د شرک مسلمان تابعدار د الله تعالی. وما كان او نو دا ابراهيم عليه السلام من المشركين د شرک کوونکو نه. ان اول الناس بابراهيم د نبی عليه السلام په زمانه کې يهوديانو چې نو دغه دعوه کوله چې مونږه حنفین او د ابراهيم عليه السلام په دین یو عیسایانو دغه دعوه کوله. الله تعالی فرمایي قرآن فیصله کوي چې څوک هغه ته نږدې دي نو هغه یو څو ډلې دي. اوله ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلقنا به ابراهيم عليه السلام ته للذین خامخا هغه کسانو اتبعوه چې هغه تابعداري کړې و د ابراهيم عليه السلام په وخت د ابراهيم عليه السلام کې چا چې په ایمان راوړو اولنې ډله. دویم وهذا النبي او دا پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم. او دریم والذین او کسان آمنو چې هغه ایمان راوړل په دې نبی علیه السلام باندې یعنی صحابه کرام او دا مؤمنان. نو مسلمانان هغه حضرت ابراهیم ته نږدې شو او دا غرنګي دا پیغمبر حضرت ابراهیم ته نږدې او دا غرنګي دا وخت مسلمانان چې هغه په ایمان راوړل. والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست دی د مؤمنانو. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم دا دریم خباست شو چې هغه یوازې دانه چې دین اسلام نه قبلو يهودانو کې دا خباستو چې هغه مسلمانان گمراه کولو کوشش کو. دا چې دینو د زړه نه خوخه چې په خپل خو یاسم نه منو خو چې دای خوم ته واړو دیم ته گمراه. ودت غواړي د زړه نه. ودت دا ټکه چې دینو د هغه محبت او د هغه تعلق د پر راضي چې هغه د زړه نه. لکه تاسو یو آیت چې دین راوړوي چې دا غینه دا معلومي 367 صفحه او آیت نمبر د 21 یو اشتمه سپاره. ومن آیاته ان خلقکم او د نخو د قدرت د الله تعالی نه دا خبره ده 367 صفحه آیت نمبر 21 او د نخو د قدرت د الله تعالی نه دا خبره ده خلق لكم من انفسکم ازواجا چې پیدا کړی دي تاسو د پاره د نفسونو تاسو نه بیان لتسكنوا الیها د دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کړئ هغه ته. وجعل بینکم او ګرځولې په منځ تاسو کې مودتن محبت. دا د خزي خاون په منځ کې محبت چې هغه خالصي نو هغه ته ویل کېږي مودت. ورحمتن او ترس په یو بل باندې مودت په ځواني کې او رحمت ترس په یو بل باندې په بوډاوالي کې. نو دغه مودت ته ټکه دلته استعمال شوی. ودت زړه نه غواړي طائفتون یوډلا من اهل الكتاب د کتاب والونه لو یذلونکم دا چې گمراه کی تاسو لره او ما یذلون
او دوی نشي ګمراه کولی الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دوی نه پوهېږي. یا اهل الکتاب بل خباست څلورم چې هغو به په الله تعالی باندې کفر کو. یا اهل الکتاب ای کتاب والو لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو کفر کوئ په آیاتونو د الله تعالی باندې وانتم تشهدون او تاسو ښه پوهېږئ، تاسو ګواهی وئ په دې خبره باندې چې تاسو دا انکار چې دی نو دا د الله د آیاتونو نه انکار دی. ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام صفات په تورات کې وو، دغه رنګې په انجیل کې وو، خو بیا هم چې نه منل الله تعالی فرمایي تاسو ښه ګواهی وئ. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل دا پنځم خباست چې هغو به حق او باطل ګډوډو. یا اهل الكتاب او حق او باطل به څنګه ګډوډو؟ په تورات کې ځینې خبرې چې د نبی علیه الصلاة والسلام علامتونه هغه به چې دی نو خلکو ته نه بیانول او هغه به چې دی نو ګډوډ او د دې وجې نه د مدینې منورې خلکو چې هغو به د یهودو د مخکې او خلکو ته به ویل چې داسې یو پیغمبر به راځي موږ به په ایمان راوړو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راغلی هغه علامتونه پکې وو نو نورو خلکو ایمان راوړو او هغو چې دی نو ایمان رانوړو. نو دغه صحابه کرام انصارو کې یو کس دی وایي زه د دغه ملا خواله لاړم هغه ته مې ویلي چې تا موږ ته نه ویلي چې پیغمبر به راځي موږ به په ایمان راوړو او تاسو به وژنو. نو اوس خو دا دی پیغمبر راغلی اوس په ایمان ولې نه راوړئ؟ ویل هغه ما ته ویلي چې ما خو تا ته ویلي خو دا هغه کس نه دی، دا د دروغو چې دی نو دعوه کړې. نو دلته د نبی علیه الصلاة والسلام صفت هغه پټ او ګډوډوالی و. یا اهل الکتاب ای کتاب والو لم تلبسون الحق ولې ګډوډوئ تاسو حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او پټوئ حق وانتم او تاسو تعلمون پوهېږئ. فمن حاجک پس هغه څوک چې جګړه کوي ستا سره فیه په باره د عیسی علیه الصلاة والسلام کې من بعد ما جاءک رستو د هغې څه نه جاءک چې راله تا ته من العلم د پوهې نه فقل نو ویوه تعالوا راشئ ندعو چې راوغواړو موږ ابناءنا زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او زنانه خپلې و نساءکم او زنانه ستاسو و انفسنا او موږ په خپله و انفسکم او تاسو هم ثم نبتهل بیا موږ عاجزي وکړو فنجعل نو وګرځو لعنت الله لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې. ان هذا یقینا دا لهو القصص الحق خامخا بیان دی حق وما من اله او نشته هیڅ معبود الا الله سوا د الله تعالی نه وان الله او یقینا الله تعالی له العزیز الحکیم خامخا غالب حکمت والا دی. فان تولوا پس که چرته دیو مخواړو فان الله پس یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې. قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب ای کتاب والو تعالوا راشئ الى کلمت هغې خبرې ته سواء چې برابره ده بیننا په منځ موږ کې و بینکم او په منځ تاسو کې الله نعبد دا چې بندګي به نه کوو موږ الا الله سوا د الله تعالی نه ولا نشرک او موږ به نه شریک کوو به د هغه سره شیئا څه شی ولا یتخذ او نه به نیسي بعضنا ځنې زموږ نه بعضا ځنې نورو لره اربابا په خدایتوب باندې من دون الله سوا د الله تعالی نه. فإن تولوا پس که چرته دیو مخواړو فقولو پس ویوئ تاسو اشهدو ګواه شئ تاسو بأننا په دې خبره باندې چې یقینا موږ مسلمون غاړه کېښودونکي یو. یا اهل الكتاب ای کتاب والو لم تحاجون ولې تاسو جګړه کوئ فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه الصلاة والسلام کې وما انزلت التورات او حال دا دی چې نه دی رالیږلی شوی تورات والانجیل او انجیل الا مگر من بعده رستو د هغه نه افلا تعقلون ای تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. ها خبردار انتم تاسو هؤلاء دغه قمقلانې وئ حاججتم چې جګړې کوئ تاسو فیما په هغه څه کې لکم چې ستاسو دپاره ده به په هغې باندې علم څه نه څه پویه فلم تحاجون پس ولې تاسو جګړه کوئ فیما په هغه څه کې لیس لکم چې نشته دی ستاسو دپاره به په هغې باندې علم څه پویه والله الله تعالی یعلم پویه دی وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهېږئ. ما کان نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا او نه نصرانی ولكن کان لیکن و حنیفا ولاړ په توحید او ختمونکي شرک لرا مسلما تابعدار وما کان نو هغه من المشرکین د شرک کوونکو نه. ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلکو نه به ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته للذین خامخا کسان دي اتبعوه چې تابعداري کړې و دا وهذا النبي او دا پیغمبر دی والذین کسان آمنو چې ایمان راوړی په دې پیغمبر باندې والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست مؤمنانو دی. ودت د زړه نه غواړي طائفة یوه ډله من اهل الکتاب د کتاب والو نه لو یضلونکم دا چې ګمراه کړي تاسو
وما يذلون او دین شي گمراه کوله الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پویږي یا اهل الكتاب اے کتاب ولو لم تکفرون ولی کفر کوي تاسو به آیات الله پایتون د الله تعالی باندې وانتم تاسو تشهدون گواهی وي یا اهل الكتاب اے کتاب ولو لم تلبسون الحق ولی ګډوډوي تاسو حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او تاسو پویږئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا هذا بٹن شو مست تیرا وہ یا اللہ تعالى إلى كلمة سواء